جی ګرانو کتونکو د یو بل ویلاګ سره ستاسو په وړاندې یم. نن به مونږ ذکر کوو په خاصه توګه باندې د هغه افغان کډوالو څوک چې د چا چې جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په دې حواله باندې زمونږ د نادرا ذرایع سره چې کوم خبرې کیږي نو هغوی دا خبره کوي چې د نادرا خپل یو قانون دی، نادرا آرډیننس 2000. د دې لاندې د نادرا چې د چا په شناختي کارت باندې شک راځي او د هغه شاته بیا ډیټیل نه وي نو مونږ ورله شناختي کارت بلاک کو، هغه انټیمیټ کو، یعنی هغه ته مونږ نوټس ولیږو چې بای ستا شناختي کارت چې دی دا بلاک کړی شوی دی. عموما چاته دا پته نه لګي چې زما شناختي کارت بلاک دی دغه نه دی، ځکه چې شناختي کارت خو د هغه سره په جب کې وي. خو چې کله بیا دی یا بینک ته لاړ شي یا داسې کوم پاسپورټ جوړوي یا بل څه کوي نو هغه ته پته ولګي چې بای زما شناختي کارت خو بلاک شوی دی. نو دوی وایي چې موږ ورته انټیمیټ کوو، یعنی هغوی ته خبرداری ورکړو چې ستا شناختي کارت چې دی دا بلاک دی د دې د وجوهاتو په بنیاد باندې. د دې دپاره بیا یو کمیټي هم جوړه شي، کیس ټو کیس ویری کیږي. خو عموما داسې کیږي، نادرا والا وایي چې د دې دپاره بیا یو کمیټي جوړه شي. هغه کمیټۍ کې د 15 ایجنسو کسان وي، نمایندګان وي. هغې کمیټۍ ته دا کس راوغوښتلی شي او تپوس ترې وکړی شي چې بای ته ځان ثابت کا چې ته پاکستانی شهري یې. په دې کې که چا فیک جوړ کړي په هغه وخت کې چې کله په نادرا نه به خلکو شناختي کارډونه جوړول، پیسې به یې ورکړې او خلکو بوله جعلي شناختي کارډونه جوړ کړل، د هغې به بیا نور سر او خپې سه ریکارډ به یې نه و. نو د دغې وجې نه اوس هغه کسان په خطر کې دي، کم کسانو چې یا چې دی افغانان دي او دوی جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په دې کې چې د نادرا په کم کسانو باندې یعنی ډیټابیس چې کم فیملی ټری چې کومه ده، کم چې لکه فرض کړه د یو کس دی د هغه نوم دی او د هغه د پلار نوم دی او بیا د پلار نه بعد چې کم دی د هغه بیا نور کسان چې کم دی د نادرا سره په ریکارډ کې نه نو د هغوی په دې باندې شک شي چې بای دا پلار چې کم دی د کم ځای نه راغلی دی. نو د دغې وجې نه چې په کم ځای کې د هغوی شک راځي نو هغوی شناختي کارډ بلاک کوي. نو یو خو هغه کسان چې جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي باید چې هغوی وګوري، آنلاین سټیټس وګوري د خپل شناختي کارډ، هغه به ډیفینټلی یا به بند کړی شوي او یا به پر روان وخت کې بندیږي. په دې باندې چې کله بیا مونږ دا تپوس وکړو د نادرا نه چې فرض که داسې وي چې شناختي کارډ چې کوم دی دا په پاسپورټ کو یو سړی جوړوي نو هغه دا خبره وکړه چې پاسپورټ جوړوي نو پاسپورټ د ده نه جوړیږي. د هغې وجه دا ده چې د ده شناختي کارډ بلاک شو نو بیا د پاسپورټ چې کوم دی نو هغه نشي جوړولی، ولې چې دا دواړه یو ډیټابیس دی، په یو ډیټابیس باندې کار کوي چې یو پیره په سیسټم کې د شناختي کارډ بلاک شوی انټر شو نو دی بیا شناختي کارډ پاسپورټ چې کوم دی نو هغه نشي جوړولی. چې کله د نادرا نه دا تپوس وکړی شو چې تاسو یا ستاسو اهلکارو ولې دا فیک شناختي کارډونه جاري کړي دي، نو هغې دغه یو خبره وکړله چې دغه وخت په وخت باندې چې کله هم ریپورټ شوي دي او هغې باندې د هغې نو د هغې خلاف مونږ کریمینل دغه چې کوم دی نو ایکشن چې دی هغه اخیستی دی، یعنې دغه یو کرایم کې دی انډلجډ و یا په یو کرایم کې دی سرزد شوی و یو جرم، نو د هغې کې مونږ خپل کسان چې کوم دی نو ټرمینیشن یې هم شوي دي، دغه هم شوي دي. خو هغوی بیا هم دا وایي چې بیا هم د نادرا آرډیننس 2000 چې دی د هغې لاندې مونږ کولی شو چې څه ټایم هم نادرا ته په دې کې اختیار حاصل دی چې په کم شناختي کارډ ورته شک شي نو هغه بیا هغوی بلاک کړي او د هغې ان بلاکینګ چې هله کېږي چې کله دغه کمیټي چې کومه ده دغه کس د چا چې شناختي کارډ بلاک شوی دی نو دی دغه کمیټي مطمئنه کړي نو بیا د ده د شناختي کارډ ان بلاکینګ وشي. په دې کې یو کیس په تاسو دا هم کتلي، ارشد چای والا هغه کس و چې یو څو کاله وړاندې په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې چای خرڅوله او هغه تصویر چې تاسو فکر کړي یو فوټوګرافر یې ورته تصویر ویستو او د هغه تصویر وایرل شو. هغې نه بعد بیا مختلف کمرشل کمپنیانو هغه سره رابطې وکړې او هغه دغه کو یو قسم له هایرې کو، هغه سره پیسه راغله، هغه پیسه چې کومه ده نو شهرت میلاو شو، شهرت سره هغه ته پیسه میلاو شوه او هغه بیا مختلف ځانه چین کولاو کو د چای والا په نوم باندې. خو اوس په موجوده ټیم کې د هغه هم د شهرت سره شهریت د هغه چیلنج شو او هغه هم په دغې وجه باندې چې د هغه باندې دغه شک کېدو چې ګنې دی د کندهار دی نو د هغه شناختي کارډ چې دی هغه بلاک کړی شوی دی. اوس هغه د خپل شناختي کارډ کولا وهلو دپاره د لاهور های کورټ سره رابطه پنډای بنچ سره هغه رابطه کړې ده، هغه کیس چې کوم دی نو هغه زیر سماعت دی. خو د هغه هله پته ولګېده چې کله هغه د پاسپورټ رینیول کو نو هغه ته پته ولګېده چې زما شناختي کارډ چې دی نو هغه خو بلاک کړی شوی دی. نو هغه کسان چې جوړ کړي وي جعلي شناختي کارډونه هغوی ته به ځان معلوم وي نو پکار ده چې هغوی د خپل شناختي کارډ سټیټس چې کوم دی هغه چک